जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे چې څوک دوه منځونه په یو وخت باندې وکړي نو دو راتګ وکړو د غټو ګناهونو دروازو کې یوې دروازې ته یعنی مطلب دا دی چې کوم سړی قصدن الموز قضا کوي یا الموز مؤخر کوي تر دې حد پورې چې دا الموز په بل مانځو وخت کې ور داخل کړي نو دا کبیره ګناه یو کړه کټه ګناه یو کړه او اسلام بنیادی عقاید کدي او احکام یې دي دا ډېر لوی مضبوط دي او غره په شان ته ډېر لوی ټوس دي اسلام کې تخیلات نه چلی نو نن جمعه په ورځ باندې ځنه کسان قضا عمرې کوي او یې سلو رکعات نفل وکړه په فلانه طریقې سره دا په دین کې اختراع ده او ځان ته یو بدعت ده او دا للمنظور نه خلق ظلم تولي چې بس یو الموضوع وکړه په دې ورځ د ټول عمر المنظور قضا به وشي دا په دې ورځ باندې به په کار ده چې سر الموضوع خلق کوي او په ټول عمر کې د نور موضوع نه کوي اخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین بشپې اورده دونه لوی تکلیفونه ولې کول جهاد په ټیم کې هم د منځو قضا کول اجازه نشته بلکې جمع دي وکړي او جمع دي داسې انداز کې وکړي چې نیم الموز د امام اجرنیل سپه سالار یو جماعت ته ورکړي هغه د بیلار شي دښمن ته د مقابله کې کېني او باقاعده بیا راشي نیم الموز د هغوی ته ورکړي هغه د بیا وروسته خپل منځونه پوره کړي دومره لوی اهم دی د منځو کول او دوی وایي چې بس ته یو موږ په دې ورځ باندې وکړه اگر موږ به د ټول عمر لپاره قضا لپاره کافي شي بیا خو زکات په دې ورځ باندې یو روپۍ ورکوه او خیرات یو روپۍ ورکوه د ټول عمر د زکاتونو او د خیراتونو نه به کافي کېږي دا په دین کې اختراع ده بدعت او بالکل ناجایز دی الله تبارک وتعالى مو دې داسې غلطو سوچونو عقایدونه محفوظ ساتل کړي اصل کې دا هغه خلکو من غلط خبرې دي چې څوک د منظورونه خپل ګډوي انور خلک نور څه کول کوشش کوي